والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله. هغه خلک چې خپل مال دولت چاندی سونه جمع کوي او د الله په لار کې ته خرچ کوي نه، فبشرهم بعذاب الیم، دی ته زیر ورکې د دردناک عذاب، زیر د خوشاله وی ښه خدا بطور استهزاء الله فرمایي چې دی ته د دردناک عذاب زیر ورکې چې راځي بدلتا. یوم یحمى علیها فی نار جهنم، اومدک سونه چاندی مال دولت دا به د جهنم په اور کې را ګرم کړي شي ښه، فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، او د دغه سونې او چاندې په وجه باندې چې را ګرم شي د د مخله طرفونو لا ملاګانو له په داغونه ورکول شي او ورته وی به هاذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه جمع شوده خزانه ده چې تا په دنیا کې جمع کړې و او زکات ته نه ادا کړې. فذوقوا ما کنتم تکنزون، د دغه جمع شوده مال په وجه باندې اوس د عذاب ذایقه سکه. نو الله دې نه کی، الله دې نه کی، د الله مونږ له مال را کړی دی او د الله حق پکې ادا نه کړو نو سبا به د قیامت پر ورځ به دې حال کی. یو حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی سره مال وي او زکات ادا نه کړي، نبی علیہ السلام فرمایل چې دا راځي د قیامت پر ورځ الله وړاندې، نو د به د ګله کې به د مړی کې به یو تیز زهریله مار اچولی شوي، دا به د حساب کتاب نه مخکې دا لمحات دي او دا ټکونه بدله ورکوي، نو ډېر په شرمندګۍ سره به مخ وي. نبی علیہ السلام فرمایل چې 3 کسان دي جنت ته نشي تللی، په هغې کې یو ظالم بادشاه، یو هغه سړی چې مال دولت شته صاحب نصاب دی او زکات نه ادا کوي، او دریم سړی هغه چې غریب دی او متکبر دی. سړی په مال دولت په حسن جمال په عہده باندې تکبر وکي نو دا د خدای تعالی فقیرم دی او لویم کوي ځان لوی ګڼي، نو دا 3 سړي چې دا جنت ته نشي داخله دي. الله رب العزت موږ ته د عمل